أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکو نمبر 3 آیات نمبر 19 20 21 22 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. د متعلق چې نو هغه مختلف شان نزول لیکلي دي. بهرحال ټول چې نو هغه په خپل ځای صحیح راځي. یو ځای نو هغه دا لیکلی دی چې کله چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام سره کافر قید شولو نو هغې کې مو خیال کړی نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه واقع مخکې مونږ ویلي وه. د هغه خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته چې نو هغه په غور کو چې تاسو په دین اسلام باندې نه چلیږئ، ایمان نه راوړئ. نو دا غور ته چې دغې نه خو مونږ چې دا کم کارونه کوو، حاجیانو له اوبه ورکوو، بیت الله شریف چې نو هغې تعمیر خیال ساتو، هلته نو قیدیان نه ساتو، کم وږي خلک چې نو هغې د هغوی د غلې انتظام کوو. نو مونږ دا کارونه کوو، ولې دا تاسو ته چې نو هغه څه نیکي نه ښکاري یا دا ښه کارونه نه دي؟ او چې وکتلی شي نو په هغه وخت مطابق دا ډېر څه نو هغه ښه کار ومولو. ځکه په هغه وخت کې تفاسیرو کې لیکلی دي چې مکې مکرمې ته د راتللو چې نو 14 لارې وي، او په 14 لارو باندې چې نو هغه به حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په ذمه باندې حاجیانو له اوبه ورکول ول د دغې محکمې منتظم دیو. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې نو هغه به تقریبا په دغه 14 باندې په هر لار باندې چې نو هغه 2-3 میله چې نو هغه سبیل لګولو. د هغې ته مې چې نو د زمزم اوبه رسولې، دا هر څه به یې کولو. نو یو د دغه متعلق نو الله جل جلاله وی چې نه دا کارونه او هغه سړی چې کم ایمان په الله راوړي دا دواړه چې نو هغه برابر نشي کېدی. دویمه چې نو هغې واقع ذکر کړې ده چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین 2 تنه صحابه چې نو هغه مسجد نبوي کې ناست ولو. نو یو صحابي چې نو هغه وی چې د اسلام راوړلو نه وروستو زما په نسبت باندې ټولو نه افضل کار نو هغه دا دی چې بل کار نه کولی، صرف دا وی چې حاجیان له مې اوبه ورکولې او دغې د هغوی خدمت او دا یې کولی، دې په شان بل عمل نشته. بل صحابي ووی چې نه اسلام نه وروستو نو هغه د ټولو نه لوی افضل عمل چې نو هغه جهاد فی سبیل الله دی. دوی په دې دواړه چې نو په دې باندې باز شروع کو. دې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رالو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته قار شولو چې تاسو دلته د حضور علیه الصلاۃ والسلام په جماعت کې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د منبر خواته چې نو هغه تاسو دا شور رخ کړی دی، داسې مه کوئ. خو اوس به حضور علیه الصلاۃ والسلام راشي چې کله مونځ وکړئ تاسو د الله د پیغمبر نه تپوس وکړئ، خبره به حل شي. نو په هغې باندې نو هغه دا آیات نازل شو. دریم څه نو هغې پکې واقع لیکلې ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د دې مبارک چې نو هغه دا نازل شوی دی. نو دې کې نو هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه وی چې زونږه حاجیانو له اوبه ورکوو دا ذمهواري زونږه ده، دا د ټولو نه لوی افضل چې نو هغه کار دی. دویم طرف ته چې نو هغه طلحه وی رضی الله تعالی عنه چې د ټولو نه لوی کار نو هغه زما دی، زه چې نو هغه خانه کعبې چې مې زما سره د زه خانه کعبه کول او هم د هغه بندوم د دغه ټول خدمت چې نو هغه کوم. نو زموږ دا چې نو هغه د ټولو نه اوچت کار دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته نه د ټولو نه افضل عمل چې نو هغه زمونږ دی چې موږ د الله د پیغمبر سره شروع کې هجرت وکړلو، بیا مو جهاد فی سبیل الله چې نو هغه وکړلو.
نو الله جل جلاله دا آیات نازل کو نو د دې سره دا ټول واقع چې نو هغه سمون خوري نو یو د دې دا معلومه شوله چې کله انسان ایمان نوي نو کده هر څومره چې نو هغه اعمال ښه عمل چې نو هغه کوي خود ته په دغه باندې اجر او ثواب چې نو هغه نه ملایږي دنیا په اعتبار سره چې نو الله پاک ولا بدل ورکي آخرت کې دغه نو هغه سکیږي د بس اجر او ثواب نه ملایږي ځکه د آخرت اجر داغه دارومدار چې نو هغه په ایمان باندې دی او دویم چې نو هغه دا پته ولګېدله چې د الله جل جلاله په لار کې جهاد فی سبیل الله د خانه کعبه چې نو هغه د تعمیر نه د شان د حاجیانو د خدمت نه د دینه د اجر او ثواب چې نو هغه سیوا دی خو بهرحال حضرات چې نو هغه محدثین او مفسرین هغه بیا په اخر کې نو هغه یو فیصله کړي چې دا د هر څه د خپل وخت مناسبت سره بعض سړو کې نو بعض کسانو کې د جهاد فی سبیل الله کمه نو د الله پیغمبر دا وایي چې جهاد فی سبیل الله د ټولو نه افضل عمل دی شاکه چې نو هغه د صدقې کمه نو حضور علیه الصلوۃ والسلام ورته چې ټولو نه افضل عمل چې نو هغه صدقه ده چې نو هغه د منځ کمه د الله پیغمبر ورته ټولو نه افضل کار چې نو الصلاه لوقتها په خپل ټیم باندې چې نو هغه منځ کول دي نو حضور علیه الصلوۃ والسلام یا د اشخاص متعلق دا چې نو هغه ویلې شوی دي او یا چې نو هغه د وخت متعلق نو به کم ځای کې کم وخت کې کم کار افضل هغه ویلي نو الله جل جلاله وی ایمان فی سبیل الله ایمان چې نو هغه او جهاد فی سبیل الله دې په شانتی نو هغه دغه عمل دا نشي کېدی لا یستوون عند الله دا دواړه چې نو هغه د الله په نسبت باندې برابر نه دي والله لا يهدي القوم الظالمين الله چې نو هغه ظالم کسانو ته هدایت نه کوي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله نو مخکې آیات کې تیر شو لا یستوون عند الله دې دواړه چې نو الله په نسبت برابر نه دي نو وزاغي وجه چې نو هغه امتیازي حالت ذکر کوي ځکه هغه کسان چې د ایمان راوړلو وهاجروا هجرت وکړلو وجاهدوا او جهاد وکړلو فی سبیل الله څنګه چې اوس مونږ وی چې علي رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه خپل فوقیت په دې ښکارا کو مونږ ټول نوړم ایمان راوړو بیا مو چې نو الله پیغمبر سره هجرت وکړلو بیا مو د الله د پیغمبر په معیت کې نو هغه جهاد فی سبیل الله وکړلو نو دا ټولونه افضل عملونه باموالهم وانفسهم په خپل مالونو خپل نفسونو سره اعظم درجه عند الله الله وی د دې خلکو درجه د دې مقام د الله په نسبت چې نو هغه ډیر زیات چې نو هغه لوی دی دا ډیر زیات چې نو او چت دی واولئک هم الفائزون او دغه خلک چې نو هغه کامیابی منتون کړي اصل کامیاب چې نو هغه دغه خلک دي یبشرهم ربهم برحمت منه الله بچنه نو هغه دې تسیر ورکی په خپل رحمت سره ورضوان او په خپل رضامندیا سره وجنات لهم فيها نعيم مقيم او الله بوله داسې باغات او جنتونه ورکی چې پای کې به د همیشه مقیم نو هغه نعمتونه وي یعنی دې کې به داسې نعمت وي چې هغه نعمت له به د سره زوال وینه د دنیا چې هر نعمت انسان ته میلاو شي نو د هغې له څه نه څه ټایم چې نو هغه زوال راځي په دنیا کې نو هغه مثال په طور کې ځواني لوی نعمت دی خو څه وخت بعد چې نو هغې له زوال راشي صحت لوی نعمت دی خو څه نه وخت بعد چې نو هغې له زوال راشي مال نعمت دی خو څه نه څه وخت کې چې نو هغه بیا د هغې له زوال راځي نو دنیا هر یو نعمت له چې نو هغه زوال راځي د آخرت نعمت له نو هغه زوال نشتی نو الله جل جلاله وی الله پاک به دغه کسانو ته یو به خپل رحم ورکي دویم الله پاک ورته خپل رضامندیا چې نو اعلان وکي مخکې وراشي چې د الله رضا د ټولو نه لوی نعمت چې نو هغه دی او دریم دا دی چې د دوی سره به په ورځ د قیامت الله پاک به جنت ته داخل کړي او د جنت په نعمتونو کې به هغه همیشه د پاره اوزي بیا به د هغې نه چې نو هغه ختمېدل به نه نه به د هغې له زړېدلي نه به د هغې ختمېدلي نه به د هغې چې نو هغه فنا کېدلي دا به بیا د څوره وخته پورې څوره ټایمه پورې چې نو هغه به دنیا ته چې انسان راشي که ډېر عمر چې نو هغه هم تیر کړي 1000 کاله تیر کړي نو 1000 کاله بعد بیا هم مرګ دی 2000 کاله تیر کړي نو 2000 کاله بعد چې نو هغه بیا هم مرګ دی دی به دې نه یو پیر چې نو هغه کوچ کوي زیبا نو چې دې نعمتونو ته آخرت کې ورسېږي نو دا به سوري الله وی خالدین فیها ابدا دوبه همیشه چې نو هغه به آل دی په ورځ قیامت مرګ له به مرګ راشي خو بیا به انسان نه چې نو هغه مرګ دا نه راځي ان الله عنده اجر عظیم د الله سره چې نو هغه ډېر لوی چې نو اجر دی
اوس به دقې باندې سړی لږ سوچ وکړي چې آیا زه د هغې پایدار ژوند دپاره چې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی، هغه نعمتونه چې د هغې له زوال چې دی نو هغه نشتی، هغه خوشحالۍ چې په هغې پسې وروسته غم چې دی نو هغه نشتی، هغه صحت چې د هغې نه وروسته چې دی نو بیماري نشتی، هغه ژوند چې د هغې نه وروسته مرګ نشتی. د دغې دپاره چې دی نو هغه زه څومره تیاری کوم او د هغې په مقابله کې چې دا کم ټول پانی دي د دې دپاره زما څومره تیاری دی. دغه لمحې فکریت چې دی نو هغه دغه ده. اوس زمونږ عقل چې دی نو هغه سلب شوی دی. الله دې موږ ته عقل سلیم نصیب کړي. اوس موږ د هغه ټولو خبرو مشاهده کوو، بیا هم خپل ټول صلاحیت، خپل مال، خپل صحت، خپل وخت په دغه فانی شیز باندې چې دی نو هغه لګو، او کم چې همیشه او مقیم او فایدر شیز دی د هغې طرف ته چې دی نو هغه سره زمونږ دهان شته هم ده. الله دې زمونږ ته دغه عقل سلیم نصیب کړي چې دغه طرف ته زمونږ دهان او رجوع چې نه پیدا شي. اجعلتم سقایت الحاج، آیا ګرځولې دي تاسو او بس کل حاجیانو ته، و امارت المسجد الحرام او امارت آبادول چې نو د مسجد حرام، کمن پشان د هغې چا د عمل آمن بالله چې ایمان راوړی په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وجاهد فی سبیل الله او جهاد کړی وي په د الله په لاره کې، لا یستوون عند الله دا نه دی برابر د الله په نسبت باندې، والله الله پاک لا یهدی القوم الظالمین لار نه ښیي ظالمان خلکو ته. الذین کسان آمنو چې ایمان راوړلو، وهاجروا او هجرت یې وکړلو، وجاهدوا او جهاد یې وکړلو فی سبیل الله د الله په لار کې، باموالهم په خپل مالونو سره، وانفسهم او په خپل ځانونو سره، اعظم درجه عند الله د درجې په اعتبار د الله سره چې نو د دې لویه درجه ده. واولئک هم الفائزون او هم دا کسان کامیابی منتن کې دي، کامیاب دي. یبشرهم ربهم زیره به ورکړي دوی ته د دې رب برحمت منه د خپل رحمت او رضوان او د خپل رضامندۍ، وجنات او د جنتونو باغونو، لهم فیها چې په هغې کې د دوی دپاره نعیم نعمتونه مقیم همیشه، خالدین فیها ابدا همیشه به وي دوی په هغې کې تل ترتله. ان الله بشک الله سره، عنده بشک الله سره دی اجر عظیم ډېر لوی.